بسم الله الرحمن الرحيم. ومنها ما وقع مضمون جملة لها محتمل غيره نحو زيد قائم حقا ويسمى تأكيدا لغيره. ومنها ما وقع مثنى مثل لبيك وسعديك. ومنها ما وقع مضمون جملة لها محتمل غيره إلى آخر سرا. غرض د مصنف تر هغه منها پورې غرض د مصنف بیان د شپږم موضوع دی، بیان د شپږم مقام دی د هغې مقاماتو او د هغې مواضعو نه چې په هغې کې د مفعول مطلق عامل قیاسي طور باندې حذف کول واجب دي. نو مصنف علی رحمت فرمایي چې دا شپږم موضوع دا موضوع د هر هغې مفعول مطلق دی چې دا مفعول مطلق د داسې جملې مضمون واقع شوی وي. مضمون یعنی مفهوم او خلاصه دا مفعول مطلق واقع شوی وي لها محتمل غیره چې په دغه مفعول یعنی په دغه جمله کې د مفعول مطلق د معنی او د مفهوم نه علاوه د بلې معنی احتمال هم وي. نو هلته د مفعول مطلق عامل قیاسي طور باندې حذف کول واجب دي، لکه زید قائم حقا. دا حقا مفعول مطلق دی او د دې عامل احق فعل عامل قیاسي طور باندې حذف کړی شوی دی، وجوبا حذف کړی شوی دی، ځکه چې دا حقا دا د داسې جملې مضمون او مفهوم واقع شوی دی چې په هغه جمله کې د مفعول مطلق د معنی نه علاوه د بلې معنی احتمال هم شته چې هغه جمله زید قائمون ده. زید قائمون چې کوم مفهوم دی چې هغه حق او صدق دی، حق او صدق دی، نو دغه مفهوم د حقا هم دی، خو لیکن په دغه جمله کې زیدون قائمون کې د حق او صدق نه علاوه د کذب او د بطلان یعنی د مفعول مطلق د معنی نه علاوه او د مفهوم نه علاوه د بلې معنی احتمال پکې هم شته چې هغه کذب او بطلان دی. ځکه چې دا زیدون قائمون دا جمله خبریه ده او جمله خبریه کې چې څنګه احتمال د صدق او د حق وي دغه شان احتمال د کذب او د بطلان پکې وي. نو لہذا حقا مفعول مطلق عامل قیاسي طور باندې حذف کړی شوی دی او دې قسم د مفعول مطلق ته تاکید لغیره وای. تاکید لغیره ورته په دې اعتبار سره وای چې چونکې د حقا د مخکې جملې د مفهوم د تاکید د مخکې جملې د تاکید لپاره راغلی دی او په دې زید قائمون جمله کې او حقا کې په دې اعتبار سره مغایرت دی چې د حقا په حق باندې حق او صدق باندې دلالت صراحتا کوي او د زید قائمون دا په حق او صدق باندې صراحتا دلالت نه کوي، ځکه نه کوي چې په دې کې احتمال د کذب او بطلان هم شته. نو دا حقا راغلی دی او تاکید د دغه حق او صدق کړی دی، نو دا ورته تاکید نو چونکې په مؤکد چې دا جمله ده او مؤکد چې دا مفعول مطلق دی په دغه اعتبار سره پکې مغایرت دی، یعنی مغایرت اعتباری دی پکې. نو دغه مغایرت اعتباری د وجې نه دې ته تاکید لغیره ویل کېږي. نو لہذا مصنف علی رحمت فرمای چې ومنها دغه مواضعنا ما موضع د هغه موضع د هغه مفعول مطلق دی وقع چې واقع شوی وي دا مفعول مطلق مضمون جمله مضمون د داسې جملې لها چې په دغه جمله کې لها ضمیر مجرور چې دا راجع دی جملې ته، محتمل غیره چې په دغه جمله کې احتمال وي، غیره هو ضمیر راجع دی مفعول مطلق ده غیر د مفعول مطلق نه، یعنی د مفعول مطلق د مفهوم نه علاوه د بلې معنی احتمال پکې وي. نحو زید قائم حقا. زید قائم حقا اوس په دې زید قائمون کې د مفعول مطلق د معنی نه علاوه د بلې معنی احتمال هم شته او د حقا د دې زید قائمون جملې مفهوم او خلاصه او لباب واقع شوی دی. نو لہذا دغه مفعول مطلق عامل حذف کړی شوی دی قیاسي طور باندې. قرینه په عامل یعنی د حقا د نسب په قرینه ده او زید قائمون قائم مقام دغه مفعول مطلق سره د دې جملې نه د قائم مقام او سد مسد د دغه مفعول عامل دی. ويسمى تاکیدا لغیره او مسمى کولی شي دا مصدر په تاکید لغیره سره